امام بخاری رحمه الله به دومره په خشوع عاجزۍ سره مونځ کو چې یو ځل دی په مانځه باندې ودرېده نو مچۍ 18 ځایه دې وچیچه. کله چې مونځ ختم کو نو ناس موجوده کسانو ته وویلې تاسو وګورئ چې په دې مانځه کې کوم څیز و چې ماته تکلیف راورسو. هغوی چې کله وکتل نو مچۍ دې 18 ځایه چیچلو او پړسولی و، لیکن ده مونځ مات نه کړ. خلکو یې تپوس وکړه چې حضرت کله چې د مچۍ تا اول ټک درکړ نو تا ولې مونځ مات نه کړ؟ ده ورته وفرمایل كنت فی سورة فاحببت ان اتمها، ما په مانځه کې یو سورت شروع کړی نو زما دا خوښه وه چې زه دا اخر ته ورسوم نو ځکه مې مونځ مات نه کړ. دغه شان عزتمندو عجیبه واقعات دې متعلق راغلي دي. امام غزالی رحمه الله هغې یو واقعه را نقل کړې د مکاشفة القلوب کې. عمر رحمه الله ډېر نیک او عبادت گزار انسانو. یو ځل د ده په لاس کې زخم پیدا شو، دا زخم خراب شو. طبیبانو ډاکټرانو د ده د لاس د کټ کولو فیصله وکړه. ده ورته اجازت ورکړه چې ټیک ته کټ یې کړې. طبیبانو ورته وویل چې مونږ به تا اول په پړو باندې وتړو بیا به درنه لاس کټ کړو ځکه مونږ خو تا نشو ټینګولی. دې بزرګ ورته وویل د عمر رحمه الله وی نه د تړلو هېڅ ضرورت نشته، بلکې کله چې زه په مانځه باندې ودرېږم نو بیا زما لاس کټ کړي. کله چې دی په مانځه باندې ودرېده طبیبانو ډاکټرانو دنه لاس کټ کړ، لیکن دی ور باندې هېڅ پوه نه شو، نه یې څه چغه وویله او نه یې فریاد وکړ. د دې د مونځ سره محبت و ډېر په خشوع او خضوع سره عاجزۍ سره به دوی رب ته ولاړو په مانځه باندې. او مونږ خو عزتمندو چې یو ماشي ټک راکړي نو بیا په مانځه باندې نه پوهېږو، بیا هم ټول مونځ کې دقه ماشي ته سوچ شو چې هسې نه بیا را باندې ټک ولګوي.